دا کوټه ده دا کوټه کولپۍ موږ دلته وخت تېر کړی خپله کوټه یادګارونه دلته شته موږ دا تشناب یو نفر به دلته اوسېدو دا څلور شپېته تشنابونه دي لس لویشت یو طرف ته ما حساب کړي 11 لویشت بل طرف دغه دی کموډ هم پکې دی یو بندي به دلته پرېږدو دا که ما 8 میاشتې تېرې کړي په یوه کوټه کې هغوی چې وو ملک خان چې په یوه کوټه کې 18 میاشتې تېرې کړي نورو بندیانو بیا 10 ورځې چې ډېرې تېرولې تحقیق لپاره یا به هغو ورځې وې 40 چې ډېرې به 40 کېدلې نور ډېر کم لاندې نه شو ورتلی که نه هغه لاندې کړکۍ وینئ هغه یې خلک درته خلاص کړی دهلیز مخه به درېدله مخکې دا ګوره دا دیوال وه پورې کوټې والا سره غږ نه شو کولی دهلیز سره څم کله ورو ورو خبرې کوله بل بندي غږ نه کېده دلته بسکر کلاس زما وله پاس شیشې په سر بین قدم اخیستل کلکه شیشه دغه ځای کې کمره لګېدلې وه دا کې نن تاسو را یو قرآن شریف پرېښو هغه ځای کې موږ پیټۍ ایښي وه د کموډ نه دغه بکسان کې په باندې به لکه کېښی دلته مو اودس هم کوو دغه د هغو لاندې کموډ چې دغه لاندې دغه ځای کې لمونځ کوو موږ په لاین کې ورته قبله اوس کموډ ته څخه شو هغه ځای کې شته دا په ټولو کې تنګ ځای دغه دی دلته بیا بندیان ته جزا دپاره بیا دلته راوستل او په اول وخت کې جزایي بلاک ده او وروسته بیا دا تحقیقات دا خو ډېر زیات دی په دې کې به ټولو کې به بندیانو دا خو ډېر زیات دي دلته د زینا به وي لاره ورکوز شوی دی دې کې بندیان وو د ټولو کې به بندیانو هو ټولو کې بندیان جزایي هغه ستره زلزله چې وشوه زه دلته په سجده ماسپښین لمانځه باندې سجده وم دلته نو زه په دا لاین کوم هلته به هغه قبله هم کې مور خوا